څومره انبیاء کرام چې دنیا ته راغلي ای ټولو دا یو مسله کړې ده، هغه دا مسله ده. څومره انبیاء کرام چې دنیا ته راغلي وو هغې ټولو دا یو مسله کړې وه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، هغه هم دا مسله کړې وه. سورت بقره کې الله فرمایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې دنیا ته اعلان کوي چې یا ایها الناس، سبحان الله، یا ایها الناس، اے د ټولې دنیا خلکو، اعبدوا الله، خاص کوي بندگی یو د الله د فاره، صرف او صرف عبادت د چاو کوي یو د الله جل جلاله عبادت کوي. ټولو انبیاء کرامو دغه مسله کړې وه چې تاسو د الله جل جلاله نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ. دې وجې نه یو شاعر وایي خدا کو ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، سبحان اللہ، خدا کو ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ روزوں پر نہ قبروں پر نہ قبروں کی میناروں پر. جبھی میں اس کے ہوتا ہے فقط اللہ کا یک غلبہ، جسے وہ غالب آتا ہے ہزاروں پر کروڑوں پر. دغه وجه دا موږ سورت فاتحه کې وعده کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءالله. استاذ محترم به معنی کوله چې ایاک نعبد، خاص تاهی خاص کو په کولو د ټولو اقسامو د عبادت باندې، نه کو عبادت د بل چا. و ایاک نستعین، او خاص تاهی خاص کو په غوښتلو د ټولو اقسامو د مدد باندې، نه غواړو مدد د بل چا نه. دویمه معنی به کوله چې دلته دا واو حالیه دی، معنی به دا شي ایاک نعبدو، خاص تاهی خاص کو په کولو د ټولو اقسامو د عبادت باندې، نه کو عبادت د بل چا. په داسې حال کې چې په دغه عبادت باندې غواړو مدد له تا نه، نه غواړو مدد د بل چا نه. سبحان الله، ماشاءالله، ماشاءالله، ډیره مننه.